دا د کوزدیر ادینزي ګل آباد بالا کندې د اسرار زمان کور ودانې ده. څوک چې د تیرو 3 کالو راهیسې د ګردو په رنځ اخته ده او په ډایلیسس ژوند تیری. اسرار زمان په سرکاري میډل سکول کې چوکیدار دی چې په خوارۍ تر دې وخته د خپلې کور ودانې علاج جاري ساتلی خو نور نشي کولی. د اسرار زمان وینا ده دا زما کور والا ده د 2019 نه ګردو په بیمارۍ کې مبتلا ده. ګردې خرابې دي او ډاکټران وایي چې دې ته ټرانسپلانټ وکړه. 2019 نه دې له زه صفایي کوم د ګردو په یو ډایلاسیس باندې تقریبا 6,000 روپۍ راځي. په هفته کې 2 ډایلاسیسه کوم. زما 6 بچي مشران میلیونه دي. دا یو مې زوی دی او لکه دا زه نشم افورډ کولی. په دې باندې اوس دې ته ټرانسپلانټ کوم نو 70 لک روپۍ پرې راځي. زما د وس خبره نه ده نو زه مخیر حضرات چې څوک دي هغو ته دغه کوم چې زما سره لږ امداد وکړي ځکه چې زما نور د وس نه دا خبره بهر ده او دا بیماري ده الله د طرفه ده خو لکه زه ډېر په مشکل کې یم او نور مې پې څه وس نه راځي. دا د 2019 نه مو له علاج وکړو خو نور لکه زما بیخي څه وس نه کېږي او که څوک را سره څه امداد وکړي نو ډېره به ښه. یو خوا ګراني بل خوا بېوسي. د ګورنمنټ میډل سکول کوزې بامبولۍ چوکیدار اسرار زمان د خپلې کور ودانې د علاج جاري ساتلو دپاره د وس خاوندانو ته سترګې په لار دی. د اسرار زمان واړه بچي دي. د روژې میاشت را روانه ده. د خپل زکات په لیست کې اسرار زمان یاد ساتئ. ستاسو امداد که هر څومره دی هم نن یې ورکئ چې ډایلاسس خو پې جاري ساتي. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدره، کوزدیر.